अस्सलाम वालेकुम। नन जमंग टॉपिक थे प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कम कम मेथड्स दी के बनन मंग मेथड्स वो ची कम मेथड्स वांते मंग अल्डिहाइड और कीटोन तैयारो लिशु और अगई के अल्डिहाइड और कीटोन कम कम किस्म रिएक्शंस दई कई लुम्बने de tolna kam method de tolna lumbane je pagi bate munga aldehyde ya ketone te arole shuna munga saka kam de ozonolysis de alkene yani alkene munga reaction ku cha sara ozone sara de ozone po modud ge ki de alkene munga breakdown ku ya de alkene de waje de ozone breakdown ushin de dena ba yo kisam la product jodigi ya ga kam yowi aldehyde bawi ya ba ketone bawi خو د دې کوم یو انټرمیډیټ پروډکټ موږ څخه جوړیږي چې د هغې انټرمیډیټ پروډکټ نه به بیا فردر موږ څخه څه جوړیږي الډیهایډ یا کیټون به جوړیږي د دې کې لومړنی کوم پوینټ دی هغې کې وایي اوزون ریاکټ vigorously with alkene to form an unstable intermediate compound called ozonide اوزون چې کوم دی الکین سره دا ډیر زر ریاکشن کوي vigorously ریاکشن کوي یعنی ډیر تیزی سره ریاکشن کوي الکین سره او یو انسټیبل انټرمیډیټ جوړ کی یعنی یو انټرمیډیټ کمپاوند جوړ کی چې ډیر زیات انسټیبل دی او هغه کوم یو دی اوزونایډ دی دغه اوزونایډ به د دې به بیا ریډکشن کیږي د زنک سره یا واټر سره او دی به څه جوړی الډیهایډ به جوړی یا به کیټون جوړی او دې ټول ریاکشن ته به موږ سو اوزونولایسس به وو که چېرته موږ څخه سیمیټریکل الکین وي او د هغې اوزونولایسس وشو نو د هغې نه به پروډکټ موږ څخه څه راځي الډیهایډ به راځي او که اسیمیټریک الکین وي نو د هغې چې کوم پروډکټ وي نو هغه به الډیهایډ هم وي او کیټون به هم وي یعنی دوه قسمه کمپاوند به راکوي الډیهایډ به هم راکوي او کیټون به هم راکوي اوس د دې ریاکشنز به مونږ وګورو نو تاسو ته به د دې نه اندازه ولګي اوس دا سیمیټریکل الکین دی چې کله د دې اوزونولایسس وشو نو دې سره راکړل موږ څخه الډیهایډ راکړل دوه کمپاوند دي دواړه الډیهایډ دي او چې کله اسیمیټریکل الکین و اسیمیټریکل الکین چې کله ریاکشن وکړو اوزونولایسس د دې وشو د دې دوه کمپاوند راکړل دوه کمپاوند کې یو کیټون دی او بل څه شی دی الډیهایډ دی دا وګوره کیټون دی کاربونایل کمپاوند کاربونایل کاربن دی او دواړو سایډو ته څه شی دی الکایل ګروپ دی او دې په دا کاربونایل کمپاوند کاربن دی یو طرف ته الکایل ګروپ دی او بل طرف ته هایدروجن ګروپ دی نو یو پروډکټ کې موږ له دوه کمپاوند راکړل یو کیټون راکړه او یو الډیهایډ راکړه اوس دویم نمبر چې کوم میتھډ دی هغه دی هایډریشن اف الکاینز یعنی د الکاین او د واټر ریاکشن وشي کله د الکاین او د واټر ریاکشن وشي نو دا به اسید کټلایز ریاکشن به وي یعنی د اسید په موجودګۍ کې به د دې ریاکشن کیږي او دا به موږ له کاربونایل کمپاوند راکوي که چېرته فرست ممبر موږ د الکاین راوچت کو یعنی کوم لومړنی ممبر دی د الکاین ګروپ چې کوم ته ویلی شي اسیټایلین که درته واټر سره د دې ریاکشن وکړو د نه چې کوم پروډکټ راځي یا به څه وي الډیهایډ به وي اسیټلډیهایډ به وي او که د هایر ممبر اف الکاین ګروپ چې کله واټر سره ریاکشن کوي نو د هغې نه چې کوم پروډکټ راځي هغه څه راځي کیټون به راځي دې خپله ریاکشنز ته وګورئ نو چې کوم فرست ممبر دی اسیټایلین کله د واټر سره ریاکشن وشو دې نه څه جوړ شو اسیټلډیهایډ یعنی الډیهایډ دی جوړ شو او چې کله هایر ممبر یعنی پروپاین دې سره واټر سره ریاکشن وکړو نو دې نه څه جوړ شو اخیر کې کیټون دی جوړ شو چې کوم فرست ممبر دی دا به یاد ساتئ چې کوم فرست ممبر دی د الکاین ګروپ هغه چې کله ریاکشن وکړي واټر سره نو هغې نه به الډیهایډ جوړیږي او چې کوم هایر الکاین دی کله هغه واټر سره ریاکشن وکړي نو هغې نه به څه جوړیږي کیټون به جوړیږي اوس دریم نمبر کوم میتھډ دی هغه دی اکسیډیشن اف الکوهل یعنی الکوهل کې د اکسیجن ایډ کېدل یا د هایدروجن ریموف کېدل اوس دا به ډیپند کوي په اکسیډایزینګ ایجنټ باندې او د نیچر اف الکوهل باندې یعنی کم قسم اکسیډایزینګ ایجنټ مونږ استعمالو او کم قسم الکوهل مونږ استعمالو که الکوهل نیچر چینج کیږي د پرایمری نه سیکنډری ته نو هم به پروډکټ چینج کیږي او که د چې کوم اکسیډایزینګ ایجنټ دی که هغه چینج کیږي نو هم به پروډکټ
चेंज कीगी اوس لومبنی کې کوم پوینټ دی هغه کې دا وایي چې کله پرایمري الکوهول او د سترانګ اکسیډایزینګ ایجنټ د دې ریاکشن وشي نو دا به سره کوي مونږ له کاربوکسیلیک اسید به مونږ له پروډکټ کې راکوي دا به مونږ له پروډکټ کې کاربوکسیلیک اسید راکوي چې کله اکسیډیشن وشي د سترانګ اکسیډایزینګ ایجنټ او د پرایمري الکوهول په منځ کې او چې کله پرایمري الکوهول او ویک اکسیډایزینګ ایجنټ ریاکشن وشي نو دا به مونږ له سره کوي الډیهایډ به راکوي خو که سیکنډري الکوهول او د ویک اکسیډایزینګ ایجنټ ریاکشن وشي دا به مونږ له سره کوي کیټون به راکوي یعنی دا پرایمري الکوهول له او چې کله د دې اکسیډیشن وشي نو دا به مونږ له سره کوي الډیهایډ او چې کله د سیکنډري الکوهول اکسیډیشن وشي نو دا به مونږ له سره کوي سیکنډري دا به مونږ له کیټون راکوي دې ځای کې دا وګورئ چې کله سیکنډري الکوهول له د دې اکسیډیشن وشو د مونږ له سره کیټون راکړه نو د نیچر اف الکوهول باندې هم ډیپند کوي او په اکسیډایزینګ ایجنټ باندې هم ډیپند کوي اوس دریم نمبر بل څلورم چې کوم میتھډ دی هغه دی فریډرل کرافټ اسایلیشن اف ارومیټک کمپاوند یعنی کله ارومیټک کمپاوند سره مونږه الکایل هیلایډ ایډ کو نو دینه به څه جوړیږي Benzene react with acid halide in the presence of Lewis acid catalyst to give aromatic ketones. چې کله بنزین ریاکشن وکي اسیټایل کلوراید سره یا اسید هیلایډ سره یعنی الکایل هیلایډ سره ریاکشن وکي نو دینه به څه جوړیږي ارومیټک کیټونز به جوړیږي اوس بل کوم ټاپک دی هغه دی ریاکټیویټي اف الډیهایډ اینڈ کیټون Ketone and aldehyde undergo many reaction to give various useful product مختلف قسمه ریاکشن کوي خو د دې د ټول نه چې کوم کامن ریاکشن دی هغه کوم یو دی نیوکلیوفیلیک ایډیشن ریاکشن دی ټول نه کامن ریاکشن څه شی دی د الډیهایډ او د کیټون د ټول نه کامن ریاکشن کوم یو دی نیوکلیوفیلیک ایډیشن ریاکشن دی Reactivity of carbonyl group arise from the high electronegativity of oxygen atom and result in polarization of carbon oxygen double bond. د دې ټول نه د ریاکټیویټي دا د کم ځای د وجې دا د دې د ریاکټیویټي دا د هایر الکترونیګیټیویټي اف اکسیجن یعنی د دې کوم الډیهایډ او کیټون دي د دې د ریاکټیویټي د څه د وجې دا د اکسیجن اټم د وجې اکسیجن اټم مونږ چې د دې الکترونیګیټیویټي هاي ده د هغه هاي الکترونیګیټیویټي د وجې هغه ریاکشن ډیر زر کوي او د دې د وجې د الډیهایډ او کیټون ریاکټیویټي ډیره ده یعنی دا به الکترو کوم نیوکلیوفایل نیوکلیس لوینګ کمپاوند دی هغه ځان طرف ته اټریکټ کوي د دې نه مخکې مونږ ویلو چې کله مونږ سټرکچر د دې ډیسکس کوو مونږ چې الډیهایډ او کیټون دا څه شی دی sp2 هایبریډایز دی او د دې کوم سټرکچر دی هغه پلینر سټرکچر دی او چې کله د دې باندې یو نیوکلیوفایل اٹیک وکي نو دا نیوکلیوفایل کله اٹیک وکي د دې سټرکچر هم چینج شي او د دې کوم هایبریډایزیشن دی دا هم چینج شي هایبریډایزیشن به چینج شي د sp2 نه sp3 ته او سټرکچر به چینج شي د پلینر نه ټیټرا هیډرل ته اوس دې کې یو پوینټ باندې مس شي هغه دی ډیو ټو لیس steric hindrance it is susceptible to attack of a nucleophile from either side of the double bond اوس کاربونایل ګروپ ته کاربونایل ګروپ دا دې طرف ته خوز دې ځای کې بانډ چې کوم الکایل ګروپ موجود دی یا کوم ګروپ موجود دی خو دې ځای کې دي دې ځای کې دیتا څه هندرنس نشته یعنی څه رکاوټ نشته نو نیوکلیوفایل د دې طرف نه په دې اٹیک کولی شي او د دې طرف نه په هم اٹیک کولی شي یعنی دواړو طرفونو په دې باندې اٹیک کولی شي اٹیک په دې باندې د نیوکلیوفایل آسان دی نو د دغه وجې نه په دې چې کله نیوکلیوفایل اٹیک وکړي د دې به هایبریډایزیشن هم چینج شي او د دې چې کوم غیر شیپ د سټرکچر دی هغه به هم چینج شي نن پورې دا کاپیو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې موږ ریاکشنز اف الډیهایډ اینڈ کیټون ډسکس کوو